چې تاسو سوال وکئ رسولکم د رسول ستاسو نه کما سئله لکه چې څنګه سوال کړی شی موسی د موسی علیه السلام نه من قبل مخکې د دې نه ومن یتبدل الکفر او چا چې بدل کو کفر بالایمان په ایمان سره ومن یتبدل الکفر چا چې بدل کې واغست کفر بالایمان د ایمان مقابله کې فقد ضل دې گمراه شو سواء السبیل لار برابر نه د اهل کتابو د یهودیانو خبائث هغه ذکر کیږي د دینه مخکې دا خبره تیره شوه چې دا یهودیان دا اهل کتاب دی چې دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د راعینه لفظ به صحابه ووي نو دی به هغه اوږد که راعینه بک العیاذ بالله رسول الله ته به بد الفاظ وي دویم د دی اهل کتابو کې یو بل خفاست داو چې دی به د شرارت سوالونه کول تپوسونه به کول او هغه تپوسونه او هغه سوال د هغې مقصد به خپله اصلاح نه وه خپله پوهه به نه وه خپل برابروالی به نو بلکې د هغې مقصد به د رسول الله صلی الله علیه وسلم بندول مقصدو د مسلمانانو د صحابو په ذهن کې شبهات اچول مقصدو کله کله سړی سوال کوي که نه یو سوال هغه چې هغه د ځان د پوهې دپاره د بل د پوهې دپاره د اصلاح دپاره د حدیث کې راځي دا حسن السوال نصف العلم ښه سوال کول دا نیم علم دی یو تن ښه سوال وکړي نو هغه ټولو چا نو هغې فایده میلاو شي دا ښه سوال دی کله کله په سوال سره سړی خپله منیټري ښیي چې لکه زه ډېر پوه یم زه ډېر قابل یم او ما دا بل غلی کو اوس دا سوال چې کوم دی دا د اصلاح دپاره نی دا خطرناک دا منه راغلی د داسې سوالونو نو دی یهودیانو به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ګډوډ سوالونه کول یا دی لفظ راعینه اوږدوالي سره به وي نو الله وایي ستاسو څه اراده ده ان تسألوا رسولکم کما سئل موسی من قبل لکه تاسو د رسول الله نه داسې سوالونه کوئ لکه څنګه تاسو موسی علیه السلام تنګ کړی دی او هغه هم سوالونه کړي دي موسی علیه السلام ته دی یو ځل وي موسی علیه السلام د الله کلام راړو انا دی وي موږ نه منو ارنا الله جاره خدای موږ ته مخ په مخ وښایه ښکاری راته وښایه هله به ومنو نو الله وایي داسې کار کوئ داسې مه کوئ نو هغوی ته سوالونه رالل نو هغوی کفر وکړو او ومن یتبدل الکفر بالایمان چا چې بدل که ایمان په کفر سره کفر واغسته او ایمان پرېښودو اختیار که کفر په بدل د ایمان کې نو فقد ضل سواء السبیل ود کثیر غواړي ډیر من اهل الکتاب د اهل کتابونه لو یردونکم مرتد کېدل ستاسو من بعد ایمانکم پس د ایمان ستاسو نه کفارن په طرف د کفر حسدن د وجه د عناد د حسد نه من عند انفسهم چې دا د نفسونو د سینو د زړونو د هغوی نه دی من بعد پس دا نه ما تبین ظاهر شلم هغوی ته الحق حق قرآن فاعفو نو عفو کوئ هغوی ته وصفحو او درگذر کوئ حتی در دې پورې یأتی الله چې راتللو کې الله تعالی بامره
په امر خپل سره ان الله بشک الله تعالی علی کل شیء پار یو سیز معنی قدیر قدرت والده. ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونکم دیدائے اللہ جل شانہ دا اہل کتاب دا یہودیانو مشن او منصوبہ منتخی. اللہ وی دا یہودیانو مشن سرے دا دی مشن دارے چی دی تاسو مرتد کی گورائی دا عالم کفر لگیا دے کافران لگیا دی دا یہودیان لگیا دی او دی پا کربونو پا اربونو پندونو کئی خرچ کئی او دا دی دی طول منصوبو مقصد سرے نیٹونا چلی فلمونا چلی پیسے ورکی اداری جوڑی انجیوز دا طول دا دی مقصد سرے چی مسلمان سر دا کم دولت دا ایمان دے چی داتے واخلی او دا طول پا الکا دا شیطان کئی. شیطان دیتا دا خبر خولی دا شیطان و دا پٹائز دا کڑی دا چی دا مسلمانان تاسو سکی دا گمراہ کئی دا سمرا غیر چی کی گنا دی پا شادہ دی یہودیانو لاستے. نو اللہ وی دا دی مقصد دی چی تاسو مرتد شئی تاسو دا اسلام او دا دین پری دی. مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ کلی دی ویوزل پا ہندوستان کے سے عیسائیان لگیاو ای با خلقو تا دا عیسائیت دعوتونا ورکول یو ادارہ وا دیر خرچے اکڑی. یوزل یو عالم سر ملاو شو عالم ورته گورا سورا کالونا شو تاسو لگیائی او تاسو خلق عیسائیت ترابلی او مسلمانان تاسو ای چی عیسائیان شیوزان دورا تنگوی حالانکہ چی دنو تاسو بس سورا عیسائیان کری تاسو خصوص عیسائیان نکل پا ہندوستان کے انا غیس تاسو خبر منی ناغی ورطا پا جواب کے بھی زمان دا مقصد نرے چی خلق دی عیسائیان شنو من کو دعوت ورکو عیسائیت تا و زمان مقصد نرے چی خلق دی عیسائیان شی بس زمان مقصد دارے چی دا خلق دی مسلمانان پاتی نشی. نن عالم کفر لگیا دے زماستا پا نسل بانے دا سی کوشش و محنت کی چی کم سے کم دی مسلمانان پاتی نشی. تاسو نن دا مسلمانانو دا زبون حالت تو گو رئی کنا عقائد زمان سپ پر دی منگتا دخپل عقیدو پتہ نشتے دے اعمال زمان گڑ وڑ دی معاشرت تو گو رئی معیشت تو گو رئی اخلاقیات تو گو رئی منگ طول دا بل پا منحج مان لگی آئیو منگتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو کل منحج پر خود و اغم پر خود. اللہ تعالیٰ فرمائی چھے داد سنہ کئی حسدا من عند انفسهم دائی کہ حسد 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 ستوئی حسد ویلشی گورا یو انسان تا اللہ یو نعمت ور کردے یو مقام ور کردے اتواجه دتا دا ولی ملاو دے ددنا دا زائل شی و ددنا دا لری شی بدا داوس یو بد بیماری دا حسد. او نبی علیہ السلام فرمائی ان الحسد دا حسد چی دنو یاکل الحسنات دا انسان دا نیکای خوری او دا سی خوری کما تأکل الحشب النار کما تأکل الحشب النار سنگ دا اور دا بالن خوری تیز اور دے اج بالن و تا لڑکے راکاگی انو دا سے حسد اگورا دا روخانی بیماری دا دیر خطرناک دا او دا من خلقو کے دیر زیادہ دا یو انسان تاولی دا اللہ غتا کمال ور کردے اغتا مال ور کردے اغتا جمال ور کردے دا اغتا صلاحیت تے وی اللہ دا لنورم ترکی ورکی منگو جی دے با دخپونا سنگ راکاگو دے با منگا سنگا ملامتا کو دے ولی اوچت روان دے دا دیر خطرناک چیز دے
یاره په هر چا کې دی دا شیطان یو قبایلو کې نه دی دا هر ځای کې دی دا خلکو کې داسې دی تپوس یې مه کوه مونږ چې دی که نه مونږ هر سړی چې دی نو دې کې لګېدلی دی او دا الله دې زمونږ نه وباسي او دا روحاني بیماری نی دا دومره په اسانه نه وځي دا به د دې بزرګانو د دې اولیاو د دې روحاني مجالسو کې او دی سره به کښېنې د دی نه به دعاګانې هلې د دی نه به اثر هلې رو 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 الله دا بیا انسان نه لرې کړي په حسد به ځان له یو ځای کې خبره وکړم خو بس چې چا سره داسې زړه کې کینه راځي که نه او ته وینې دله خدای مرتبه ورکړې ده نو بس دعا کوه خدای دله نورم مرتبه ورکړي الله دې نورم اوچت کړي الله دله نورم مقام ورکړي یاره د لویو خلکو ډېرې لویې خبرې یو ځل اوس قریب لږ وخت کېږي انو الله دې حضرت شیخ صاحب په عمر کې برکت واچوي حضرت شیخ صاحب ما راوسته خانقاه ته انو شیخ صاحب خانقاه ته د مدرسې ته دعاګانې کولې چې الله تعالی دې آباده کړي او ترقي دا ما سره خبرې کولې نو ما ورته وی حضرت ما یو مسله بله ده چې څومره انسان ترقي کوي څومره انسان مخکې ځي نو ماجي دې غاړې نه ورته خلک چې دی نو بغض او حسد شروع کوي او ما بیا به له سره کله کله داسې خلک حسد شروع کړي چې ستا به تصور هم نی چې یاره دی به هم ما سره حسد کوي ته به خپل ذهن کې ګڼې چې دا خو ډېر ښه خلک دی ډېر نیکان خلک دی ډېر زبرګان خلک دی دا زما ډېر خیرخوا دي او دا زما مشران دي هغوی به در سره ما ام جي حسد شروع کړي انو ما ته یو خبره وکړه ما په عمر کې دا چا نه داسې نه ده اورېدلې ما ته یې بچې وایي دا عام خلک خو پرېږده دا نیکان صلحا که دی وایي موږ سره حسد کوي یا دی څه وایي د هغې اظهار کېږي نو دا به ځکه وایي چې ګوره دا د هغې عجز و ښه وایي دی ته به زه ځان یادو او ته ما ته به ورته داسې لګو چې د دی صلاحیت نشته او زموږ صلاحیت نشته دی نو هغه د دی د وجې دین بدنام شي نو دا دی ځکه داسې خبره کوي نو دا دی د دین خیرخواهي غواړي دا ځکه دی موږ سره زموږ دا کار پې ښه نه لګي نو بیا یې وی بچې وی په دنیا کې بس زه غلی شوم نو پوه شو چې یاره نفسیاتو باندې الله وی حسدا من عند انفسهم حسد دا د دی نو دا دعا کوي چې انسان سره حسد پیدا شو که نه علما وی یو خو به دعا ورته پابندی سره کې دویمه دا ده چې کله تا سره مجلس له راشي نو هغه ته به ډېر عزت ورکې قدر به وله ورکې دویمه دا ده د هغه په عیبو به د هغه صفت کې دا په خوله ویل ډېر اسان دي چې یو انسان سره ستا لګي نه او هغه سره یو ګاډي نو ته به ووایې چې خدای دوه وله ورکړي ته وایې دا اشتري دې لرې شي او ته به د هغه صفت وکړې سړی صفت نه سړی موقع ګوري چې کم ځای به د شپېشتي ځای پکې راځي چې زه پکې شپېشتې ولګوم انو الله دې او دا دریم نمبر کار خلک کوي چونکې منافقت ډېر دی که نه چاپلوسي ډېره ده نو خلک د دروغ بړه کې به درته غرګي خي ظاهرا به دله قدر کوي دا منافقت زموږ په زمانه ډېر شو خلکو کې هغه یو بزرګ راغلو باچا صاحب الله دې عمر کې برکت واچي نو ما ته وایي مفتي صاحب وایي اوس دا خلک زموږ ډېر غیر شوی دی وایي منافقت ډېر شوی دی دا خلک ظاهر یو شانتی دی په زړه کې بل شانتی دی دا د دین نه لرېوالی دی الله دې موږ د دې خبرو نه وساتي ښه من بعد ما تبین فاصدع عنه الله وایي ته حق ښکاره شوی دی چې اسلام او قرآن حق دی فاعفو واصفحو عفو کوي تاسو دی ده
عفو معنا د سزا مور کو پریدا وصفغو اعراض جمیل کو یاد ساتي ښا شر حسدی سړی تا سره به ټوله دنیا حسد کوي ګورې هغه سره به دا به نه ټولې ما سره حسد کوي دا به ورته نه وایي نه به ته ترې بدللې بلکې مشرانو به متل کو وایي د حسدي سړي مثال د څښا ډېران دا ډېران ني چې پروتي دننه نو د ده بوی ني چې دی پروتي خو چې تیلی پکې سوره وې بیلچای پکې وې نو ډډوزي تیوزي بوی ترې روانېږي دک رنګې د حسدي سړي مثال دی دی به ډېر چیړې نه دی چې څومره چیړې دومره د دغه بړاس راوځي دی به تا سره حسد کوي او ته زموږ ډېر خیرخوا یې موږ ته پته ده چې ته په موږ ډېر مین یې او دله به مخه نه وې که مخه دې ووهله ځان له دې کار وکړه ښه نو اعراض ته کوه الله وایي حتی در دې پورې یأتی الله بامری پیغمبر درگذر کوه حتی چې الله تعالی راتللو کې په امر خپل سره جهاد راشي او الله حکم د قتال کې بیا به سره کې ان الله بشک الله تعالی علی کل شیء په هر یو څیز باندې قدیر قدرت والا دی واقیموا الصلاة مسقایم کوي وآتوا الزکاة زکات ورکوي وما تقدموا هغه چې تاسو لیږئ هغه چې تاسو عمل کوئ لانفسکم دا مفید دی دپاره نفسونو ستاسو من خیر د نیکای نه تجدو به ومئ هغې لره عند الله په نزد الله تعالی ان الله بشک الله تعالی بما تعملون هغه چې تاسو عمل کوئ بصیر هغې باندې کتونکی دی الله وایي پرېږدئ دا خبرې اقیم الصلاة وآت الزکا مالی عبادت کوئ بدنی عبادت کوئ او دا څه چې ته نیک عمل کې که نه دا ونه وایي چې په دې اسلام ته فایده میلاویږي په دې دین ته فایده نشته دی دا موږ چې اوس قرآن مجید ته ناست یو دا دین ته ناست یو دا ځان له کول دي ګورې ښه دا ځان له کول دي د دین په وجه الله موږ سره ډېر احسانات کوي الله وایي چې څه عمل کې هغه به مومې او الله نه څه پټ نه دي ښه یو حدیث کې راځي الله تعالی ان الله لا ينظر الى صورکم واموالکم خدای د چا مالونو ته نه ګوري او غیر جای شکلونو ته نه ګوري چې دا شکل بوتاړې څنګه دی او مال ورسره څومره دی ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم الله د انسان زړه ته ګوري او د انسان عمل ته ګوري الله دې زموږ عمل او زړه دواړه صفا کړي ښه الله دې د خپل رضا کړي وقالوا وایي دی لن يدخل الجنه هرگز به داخل نشي جنت ته الا مگر هغه سړی من کان هودا چې د یهودي او نصارا یا عیسائی وي تلک امانیهم دا ارزوګانې دا غي د کلوت و هاتو راتللو کوي برهانکم په دلیل ستاسو باندې ان کنتم صادقین که چېرې تاسو رښتونې په دعوه خپل کې دا اشنایان وایي یهودیان وایي لن يدخل الجنة الا من كان هودا وی جنت ته صرف او صرف یهودیان او عیسایان وی لن يدخل الجنة نه به داخلیږي جنت ته مگر هغه سړی نصارا چې دی څه وي عیسائی وي او دا برسبي دا دی موږ ته نه وایي دا مدې آیات ګوره دا مطلب نه دی چې دا دی وایي یا یهودیان شي یا عیسایان شي ګوره دا مطلبونه وایي دا نه وایي دی وای یهودیان وای زمونږ د چاټای شملې خوږې دي عیسایان وای زمونږ د چاټای شملې خوږې دي یهودیان عیسایانو ته وای عیسایانو تاسو اولاد د یعقوب علیه السلام یې او د یعقوب علیه السلام د اولاد دین دا عیسایت نه دا یهودیت دی نو چې تاسو دعوه د یعقوب علیه السلام د اولاد کوئ نو تاسو په یهودیت کې څه کوئ راشي عیسایان شئ او عیسایان ورته وایي چې و یهودیانو د عیسی علیه السلام دین ناسخ دی د موسی علیه السلام دین منسوخ دی کله چې ناسخ دین راغی تاسو په منسوخ دین کې څه کوئ کله چې عیسایت راغی تاسو په یهودیت کې څه کوئ عیسایان به جنت ته ځي دی په خپلو کې ګورم سو یو بل نه برداشت کوي ښه دی هر یو وایي زه ټیک یم
الله وی دا ارزوګانې د دی دي وروستو وی بل آیات بس بل سبا وکړه خیري بل ورځ یهودیان وی ومن يتبدل الكفر چاچ بدل کو کفر په ایمان بالایمان په ایمان سره نو فقد ضل دے گمراہ شو سوا السبیل لار برابرنا ود کثیر غواړي ډیر من آل الكتاب دا آل کتابنا لو يردونکم مرتد کېدل ستاسو من بعد ایمانکم پس د ایمان ستاسو نه کفارا په طرف د کفر حسدا د وجه د حسد نه من عند انفسهم چې سینو دا غي نه ده من بعد پس ځان ما تبین چې ظاهر شلمایت الحق حق قرآن مجید فعفو عفو کوي واسبعوا درگذر کوي حتی در دې پورې یاتی الله جرادل کې الله تعالی به امر پامر خپل سره ان الله بشک الله تعالی علی کل شیء پر یوسمان قدیر قدرت والده واقیموا الصلاة مسقائم کوي واتوا الزکات زکات ور کوي وما تقدموا هغه چې تاسو لېږئ عمل کوي لانفسکم دا مفید ده پار نفسونو ستاسو وما تقدموا هغه چې تاسو عمل کوي لانفسکم د پار نفسونو ستاسو من خیر د نیکاینا نو تجدو بموي هغې لره عند الله پنځ د الله تعالی ان الله بشک الله تعالی بما تعملون چې تاسو کوم عمل کوي بصیر کتون کې د پای معنی وقالوا دی وی لن يدخل الجنه هرگز با داخل نشي جنت الا مگر آغا سړی کانا چې وي دی هودن یهودی او نصارا یا عیسائی تلک امانیم دا هاردوګان دا غیدی قل ورته نبی علیہ السلام هاتو راتلو کوي برهانکم په دلیل ستاسو باندې ان کنتم صادقین کچری تاسو ریختونی بلا او من اسلم چا چې اسلام راړو چا چې خالص کو وجه ځان خپل الله د پاره د الله تعالی وهو محسن بدی حال کې دې نیکو کاری فلو اغد پاره اجر عند رب پنځ د رب داغه ولا خوف علیهم نبس حوب پا غیمانه ولا هم یحزنون نبا غیس عم کوي دعا کو انشاءاللہ تعالی اما خو تیرشی اب تک ویلو چې شیخ صاحب دامت برکاتهم بمنگا د جمعې شپې مجلس لکم راولو خو سبا به انشاءاللہ تعالی در شیخ صاحب دامت برکاتهم مجلس لرازی د دې بونیر یو ډیر لوی مشر عالم دی مولانا شمس العارفین صاحب د پیر عزیز الرحمن اداری صاحب خلیفہ دی هغه انشاءاللہ تعالی ماخام مز لدل ترازی ماخام مز پس به پورن دا غي بیانی نور ملګرو تم چې ماخام مز له سبا راشي خطا سم پابندای سره د وخت راشي الحمدلله رب العالمین کریم خدای ته زموږ د ټول ناراضي شي الله زموږ په حال رحم وکړي کریم خدای تقصیرات معاف کړي الله موږ ته خپل قربت راکړي خپل معرفت راکړي الله د شیخ سے په عمر کې برکت واچي شیخ سے بم سبا را دي ان شاء الله مجلس الله دې په عمر کې برکت واچي الله دې کامل صحت نصیب کړي الله دې عافیت او د برکت جن ورته نصیب کړي زموږ د درزا څومره مشورکا دي الله ټولو ته دارین خوشحالی ورکړي څومره مشران دي خدای تقصیرات معاف کړي څومره ځوانان وروڼه دي الله ځوانای کې دین دپاره برکت واچي څومره معصومان دي خدای ته عالمان با عمله کړي څومره زنانه دي الله ته دیندار او پاکباز ولري الله زموږ د ټولو خپل قربت نصیب کړي خپل معرفت نصیب کړي اخره خاتمه په کامل ایمان کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب